مصیبت راغی تا د هغه نه هغه لرې کړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی دغې بنده نه به الله د آخرت غم لرې کړي. دا د معاشرې ته وګوره څومره ښه اصول یې تا ته وکړو چې په معاشره کې وخت تېروي ژوند تېروي نو د خلکو نه به مصیبت لرې کې نه چې مصیبت به ورکې. اوس موږ تاسو وګوره دا بیزو هغه هم دی چې هر یو پکې ګوته وایي زیاته یې ورله چې چا باندې ډېر سخته وي تکلیف وي مصیبت وي غم وي موږ یې ورله زیاتو. حالانکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې تا د چا مصیبت لرې کړو الله به ستا نه د آخرت مصیبت لري. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي وی من یسر علی معسر یسره الله وی چا چې اسانتیا راوسته په یو تندسته باندې الله به په ده باندې اسانتیا راولي د قیامت د ورځې. دنیا کې بچا انسان دی حالات د انسان دا مختلف کېږي. تاسو خپل انسان دی ژوند دی ګیرې سپینې دي دغه مشران دي د مختلفو حالاتو نه سړی راتېري. کله بچی ډېر غریب وي پلار ډېر غریب وي هغه چېرته ګاډۍ اوچلې چېرته چې دی نو سوټي د چا اوچتوي چېرته چې دی د چا چې دی مزدوري کوي چا محنت کوي بل څه خو په سخته مال راوړونکي زوی پې بیا مزې کوي. کله تاسو خپله وینې لیدلي دي زموږ نه تجربه په دې بابت کې زیاته ده مشران وي هغه په سختۍ لا خپل ژوند تېري کړي خو کشر یې بیا په راحت کړي. یا کله انسان دی کله څه راځي کله څه راځي کله څه راځي نو چا چې سختی تندستی د یو انسان نه لرې کړله د دنیا نو الله رب العزت په آخرت کې دله چې دی نو څه ورکړي اسانتیا ورکړي. نو ته وګوره چې ما او تا آخرت کې اسانتیا راته د آخرت اسانتیا څه ده جنت دی. د آخرت اسانتیا سره دا الله رب العزت دیدار دی. د آخرت اسانتیا سره د ګناهونو معافي ده. د آخرت اسانتیا سره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دیدار دی په خوشحالۍ کې. د آخرت اسانتیا سره د پولیس ورات په پول باندې تېرېدل دي.